خو سرجي لکه ستاسو شان خلک موږ د الله نه غواړو ولې چې زموږ د علاقه پاسمانده پاتې شوې ده او په دې باندې لکه په دې روډونو حالات خو تاسو ولیدله چې په دې زموږ پلرونو زندگی ختمه شوه او اوس پې زموږ هم زندگی ختمه ده او زموږ روډ حق شان دی که هغه د پیپل پارټۍ حکومت راشي او که هغه د مسلم لیگ راشي او که هغه د جماعت اسلامي راشي او اوس پې د پی ټی آی حکومت دی او زما اوس لاره تباه ده لار کې هېڅ هم نشته پاس دا علاقه ده دا زما کونسل سیاسن دی ته وایي دې سیاسن نه چې هغه ځای نه ګاډي کې بیمار واچي که نه او کله چې د پاتراک ته رسوي ډېر او ملګری خو لا غټه خبره ده پاتراک ته رسوي نو هغه د هغې نه نور ښه بیمار شوی هغې کې یوه بیماري 15 شپږ پکې نورې پیدا شي که نه ډېره زیاته د افسوس خبره ده قسم پر رب زړه مې خفه شي چې اوټونه رد شي لار په لاره باندې هم په دې لارو باندې چې کوم دی دا چې کوم ایم ان ایز ایم پی ایز هغوی ګرځي هغوی په دې خرابو لارو باندې راځي او یو کور ته دروازه ټکوي ولې هغوی ته دا لارې نه ښکاري بیا چې کله د هغوی خپل مطلب پوره شي خدای راستي چې دې خلکو ته اړو پام نه کوي په نامه د رب ذوالجلال چې واحد او یکتا دی زه کله کله وایم یاره زموږ د پاکستان چې کوم دی دا یو جنت دی نو زما دا خبره به غلطه نه یقین وکړئ زه وایم که دې روډونو له لږه شانتې د حکومت ترجیح ورکړه که نه نو دا ځای به یو نوم کوي نوم دې ځای بیا به خلک سویټزرلینډ ته نه ځي بیا به خلک استرالیا ته نه ځي ټول خلک به بیا چې کوم دی دلته کې راځي علاقه د دیر او ځای د پاتراک دلته کې مونږ موجود یو دا لار تاسو ته ښکاري د دیر نه را روان شو زه کومراټ ته د کومراټ چې کوم دی لار ده بهرحالو راسره د دې ځای پاتراک چې کوم ډېر خواږه درانه مشران دي مینه یې راکړه دوی وایي چې زموږ په زړه باندې یو ارمان دی او یوه تمنا ده زموږ او موږ د خدای نه غواړو دغه خلک چې دی دا چې زموږ اواز اوچت کړي ما ورته بالکل انشاءالله تعالی زما میشن دا دی چې زه به ستاسو د غریبو خلکو د دې علاقې چې کوم دی اواز به راوچتوم ځکه چې دا په موږ باندې د پاکستان حق دی ډېره زیاته مننه اجي صاحب د وخت راکولو مختصر خبرې به تاسو سره کوم جي اول خو راته خپل نوم ووایي جی سید حکیم زما نوم دی ګجر قوم سره تعلق ساتم او سیاسن ویلیج کونسل خاص لکه زما ځای دی پاتراک سیاسن ویلیج کونسل خو سرجي لکه ستاسو شان خلک موږ د الله نه غواړو ولې چې زموږ د علاقه پاسمانده پاتې شوې ده او په دې باندې لکه په دې روډونو حالات خو تاسو ولیدله چې د روډونو دا حالات دي که نه نو مطلب دا دی چې لکه داسې یو په ښکته علاقو باندې داسې یو خوشې میرې ته لاړ شي نو هغې روډ به هم څه نه څه ښایستهوالی کوي او دا داسې روډونه دي زموږ چې په دې زموږ پلرونو زندگی ختمه شوه او اوس پې زموږ هم زندگی ختمه ده او زموږ روډ حق شان دی که هغه د پیپل پارټۍ حکومت راشي او که هغه د مسلم لیگ راشي او که هغه د جماعت اسلامي راشي او اوس پې د پی ټی آی حکومت دی او زما اوس لاره تباه ده لار کې هېڅ هم نشته که نه دا راته ووایي چې ډېر ښکلی ځای دی د دنیا خلک ټورست دلته کې راځي کومراټ ته کومراټ یو ځان له یو نامه ده یو ښایست دی یو جنت دی خو دا لاره ډېرې زیاتې خرابې دي دلته کې خلک راشي ډېر په مینه باندې راځي خو چې دا لارې صحیح کې یقین وکړئ زما ته هم زړه تور شو ځکه چې کومراټ ښکلی ځای دی منم ډېر صفت ځای دی چې څومره صفت یې کوو هغه کم دی خو دې لارو ته چې ګورم لاره بالکل د دوزخ ته دا اول خو راته دا ووایئ چې د دې څه وجه کیدی شي یو دا شانتې چې کوم دی پارټي نه ده راغلې چې هغې د لاره لږه شانتې ترجیح ورکړي ولې دا ستاسو حق نه دی دا زموږ بالکل حق دی خو په دې باندې چې پالټي راشي نو لکه پالټي د روډ ته ترجیح نه ورکوي پکار دا ده چې په روډ باندې حلاقه آبادیږي روډ آباد شو سکولونه ورسره سیوا شي روډ آباد شو ترقیاتي کارونه د روډ سره سیوا کیږي چې روډ نه ترقیاتي کار څېړونو ته نه کیږي حاجي دا راته ووایه چې تاسو کومې پارټۍ سره تعلق ساتئ مونږ خو د دې نه مخکې مسلم لیگ سره وو او اوس مونږ تاریخ انصاف سره تعلق او مونږ کوشش دا کوو د تاریخ انصاف ته مونږ په دې وجه راغلي یو چې یاره دا زموږ د علاقې ته ترجیح ورکړي او زموږ دا روډونه او زموږ سیډونو ته دا واړه روډونه تللي په دې باندې مونږ ته د سکولونو مونږ ته د بجلۍ لکه د هر زیاته مسله ده راته ووایي چې دا تاسو خبرې کوئ ستاسو خبره لږه شانتې کاټ کوم بخښنه غواړم دلته کې چې مونږ راغلو دا لاره ډېره زیاته خرابه ده مونږ روغ یو مونږ چې کوم دی دا سیستم ټول ګډوډ کړو که نه څنګه شیراز بھائی دغسې حقیقت ته بالکل دا د دې ځای مشران دي او دوی ته دې ځایونو پته را دلته کې مطلب دی ټول وایي چې زموږ غونډه زندګي تېره شوه بل دوی ته به ډېر غټ تکلیف و د دغه مې که مطلب ستاسو دلته مریض شي مریض شي نه کته وړی ډېر زیات تاسو ته به لکه تکلیف دلته کې چې مریض شي لکه ما خبره وکړه او شیراز بای په امین وکړه لکه دلته کې مونږ چې مونږ له دنده سیستم ګډ وډ کوو مونږ یې پېمانه کړو باندې صرف ګینې نور علاقې مونږ ښه انجوای کوو او یقینا دا شان د ټول ټورست د علاقې به انجوای کوي د جنت نظارې دي او د لارې د دوزخ ته نو چې دلته کې مریض شي هغې سره بیا تاسو کوئ سرجي دا خو لا بیا تاسو چې په دې کم روډ رالی دا خو ګزاره کوي دا پاس دا علاقه ده دا زما ویلیج کونسل سیاسن دې ته وایي
د سیاست نه چې هغه ځګینه گاډي کې بیمار واچي کنه او کله چې د پاتراک تر صحیح ډیرو ته ملګری خو لاغټه خبره ده پاتراک تر صحیح نو هغه د هغه نور خ بیمار شوی هغه کې یو بیماری 15 شپک پکې نور پیدا شي کنه ډیره زیاته مننه هر سړی لکه خبره ده چې کم سړی چې نو هغه به زخم نه علاوه نه بس دا گاډي راواچي بس هغه هر سړی ګوګل کې زخم ډیره زیاته مهرباني او ډیره زیاته مننه خبر ډیره دي خو ټایم شارټ ته وخت کم دی اجي سیبو علاقه ده خپل علاقه ده د جنت نظاره ده خلک راځي د بهر ملک نم وي خلک راغلي دي دا شانت ما وارد موږ ټور کو موږ راغلي یو نن زموږ دویمه درې مرز ده لارې خراب ده دا ډیر خټ تکلیف دی سبب ویل غواړي مختصر یو پیغام ورکړي مینوال ډیر خلک به تاسو د کیمرې پستر باندې ګوري دا روډ جوړ شي موږ ته نو بس دا به ډیر تاسو نورس نه غواړي نو نه روډ نو کوي نه غواړي نه هیڅ نه روډونه بس بجلیان او دا دغه چې سہولت غواړي او دا ډیر زیاته مننه سویل غواړي سرجی زه خدا ویل غواړم کنه لکه تاسو نوکرۍ خبره وکړه نوکرۍ زمونږ په علاقه کې چې روډ مونږ ته جوړ شي نو سکول به راشي زمونږ بچي به تعلیم وکړي او د تعلیم په وجه به نوکرۍ ته لاړ شي نو چې مطلب دا دی چې اوس روډ نه وي افسر نه راځي سکول نه راځي کنه نو ماشومان به تعلیم څنګه وکړي بالکل جی ډیره زیاته مننه او تاسو کته شي قدرمنو ډیره زیاته د افسوس خبره ده قسم پر زړه مې خپه چې اټونه رل شي لار په لار باندې او په دې لارو باندې چې کم دی دا چې کم امنیز ام پی ایز یې ګرځي هغه په خراب لارو باندې راځي او یو کور ته دروازه ټکي ولې هغه د لارې نخ کاری بیا چې کله دغه خپل مطلب پوره شي خدای راستي د خلکو ته اړو فهم نه کوي مهربانو کوي د خلکو ته لږ شانت فهم کوي د لار لږ غونډه کې جوړ کوي په دې باندې با زموږ امنیز ام پی ایز خخکاری او زموږ د خلک با چې کم دی په غیبان فخر ویار کوي چې کم د بهرو ځایونه یا د نور خاریونه چې کم ټورست راځي بل په لبنيزي صرف د کومراټ یو نوم بي یو پہچان بي ډیر زیاته مننه والسلام